د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. د نن خپرونې ته مو زه اسماعیل شکر هرکلی کوم. په نن کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په اړه د اروپایي اتحادیې په وروسته اعلامیه غږیږو. اروپایي ټولنې د روانو نامنیو او هدفي وژنو مسؤل وسلوال طالبان وبلل. په کابل کې د امریکا سفارت، د اروپایي ټولنې پلاوی، د استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني او ایټالیا ډیپلوماټیک ماموریتونه په افغانستان کې د هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان، امریکا ډیپلوماټیک بنسټونه په افغانستان کې وژنې، سړي تختونې او د حیاتي زیربناو ویجاړول چې زیان نیغ په نیغه ولسي وګړو ته رسیږي غندي. اخوا اروپایي ټولنې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې طالبان د دا ډول هدفي وژنو تاوتریخوالو د ډیرو پیښو مسؤلیت لري او د دوی بریدونه دولتي ادارې کمزوري کوي او د یوه ناامنه چاپیریال رامنځته کېدو سره مرسته کوي. یادې ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته د دغو تاوتریخجنو پیښو ختمول ضروري دي. بحث دا دی چې آیا د نظامي حضور په اړه د امریکا او ناټو په سیاست کې بدلون راغلی او بله مهمه اندېښنه ولې د دغو وژنو ډیری اهداف هغه کسان دي چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پر حکومتونو انتقادي نظرونه لري. د دغو تورونو تر شا د چا لاس او د چا په اشاره دغه موضوعات نن کې څیړو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه بحث کوي. د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات او لیکوالو شنونکی شرف الدین ستانکزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. ستانکزی د بحث له تاسو سره پیل کړم. فکر کوئ د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي اتحادیې، د ناټو او د امریکا په سیاست کې د خپل پوځي حضور په اړه بدلون راغلی؟ زما په ان نه. ظاهرا موږ چې کومې خبرې اورو کیدای شي د اشخاصو په ارادو کې به یا په ذهن کې به تغییرات راغلي وي چې ځانګړو خلکو ځانګړو پروژو ته کار کوي، خو د یوې ټولنې چې موږ د اروپا ټولنه یادوو یا د امریکا متحده ایالات یادوو، د دې په پالیسۍ کې نه تغییر راغلی ده او نه هم راتلی سي په اسانه باندې. کومې خبرې چې موږ دا اوس اورو یا تا هم په سرلیک کې ویلې دا موږ ته دا ښیي چې طالبانو د قطر له معاهدې نه وروسته چې کله په امریکا کې انتخابات کېدله، دوی د دې خبرو په مذاکراتو په منځ کې یو ځنډ راغی، یا له ځنډ نه په استفاده یا هم د نړیوال ترڅک لپاره مسکو او ایران ته مخه کړله. د دوی مسکو او ایران ته تګ کیدای سي د اروپایي متحدین یا هغه کسانو چې دوی سره په تفاهم کې شریک وو یو څه اندېښنې پیدا کړي د دې لپاره چې طالبان په خپله پالیسي کې ټاکني کړي، د طالبانو تګلاره دوی ته ناخوښه واوسیږي، یو څه اعلامیې به یې کړې وي. مګم کوم پریکړه چې له وړاندې سوې ده او طالبانو سره دوی په کومه پریکړه کې رسېدلي دي، په دې کې هېڅ تغییرات نشته. د بایډن ادارې له راتګ وروسته د امریکا دفاع وزارت، د امریکا د ملي امنیت شورا، د غراز بهرنیو چارو وزارت همیشه دا خبره کړې ده چې په دې تړون باندې له سره کتنه کوي او حتی ځینو امریکایانو خو دا هم ویلي دي چې کیدای شي دغه تړون د افغانستان په ګټه مو نه وسي. ولې د بایډن ادارې د کار د پیل سره سم ډېر زر دغسې بدلونونه، دغسې څرګندونه چې تقریبا سړي ته ښکاري چې یو څو اتیا درجې تغییر ده؟ تر کومه ځایه چې زه د امریکا له ټولنې نه کم معلومات او بلدتیا لرم نسبت نورو خلکو ته، زه چې امریکایان پیژنم د هغوی یوه خبر ده او یوه خبر به خپل منزل ته رسوي، د بریا یا د ناکامۍ. دا مهمه نه ده د امریکایانو لپاره، خو بریالی کوي. هغه امریکایي ادرسونه چې تا مخکې یاد کړل له هیڅ ادرس نه دي ویل سوي چې دوی به له سره کتنه پې کوي. مثلا رسنیو گزارش ورکړی ده، بیا ویلي دي چې یوې معتبره منبع دا خبره کړې. مګم موږ ته دا اعتبار لري چې تېره ورځ د بایډن د امنیتي سلاکار له خولې نه په ډاګه وویل سوله چې کوم تړون چې د ټرمپ په وخت کې له طالبانو سره سوی دې ته به موږ دوام ورکوو. نو دغه وروستۍ خبرې ټول هغه شایعات او اوازې ردوي چې مخکې ویل سوي وو. په دې کې شک نشته چې په دې مورد کې به چنې وهل کېږي، امریکایان به هم یو څه ووایي، د افغانستان حکومت هم، طالبان هم. مګم کوم تړون چې سوی ده دا د امریکا مجبوریت ده چې کامیابی کړي، ځکه د امریکا خلک نور نه غواړي چې د افغانستان په جګړه د هدفي وژنو مسؤلیت پخوا د افغانستان په حکومت کې د دې مسؤلیت مستقیم طالبانو ته راجع کېده چې طالبان دغه هدفي وژنې کوي، تاوتریخوالی، جګړه، دا ټول مسؤلیت طالبانو ته راجع کېده. اوس په ډېرو ښکاره ټکو د اروپایي اتحادیې په اعلامیه کې راځي، د ناټو جګپوړي چارواکي وایي چې طالبان هدفي وژنې کوي او حتی د امریکا سفارت هم په اشارو کې وایي چې
هدفي وژنې ټول د طالبانو کار دی؟ هیڅ نوې خبره نه ده. 20 کاله وړاندې یا هم 15 کاله وړاندې نړیوالې ټولنې یا هم امریکا یا هغه څوک چې متحدین و طالبان یې په تور لیست کې راوستله، تروریستان یې ورته ویلي و، داسې چې په غرونو کې د هغو لپاره ځای نه و، په سمڅو کې د دې لپاره ځای نه و، مګم یوه همغه نړیواله ټولنه اروپایي اتحادیه او امریکا دې ته وادار سو چې طالبان ګڼه همغه کسان چې دوی تور لیست کې راولي و له تور لیست نه وباسي او هغوی ته مدني حرکت په نوم باندې وپېژني. نو نن یې چې دا خبره کړې ده چې دغه وژنې او دا کوي، یا دا ده چې د کابل د افغانستان د حکومت هغه لابي چې څو میاشتې ورته کېدې دي د له تاثیر لاندې راغلي دي، یا دوهمه دا ده چې طالبانو دغه مسیر بدلول چې مسکو او ایران ته یې مخه وکړله، دوی لپاره یو وهم یې ورته وښوده چې موږ بیا هم دا کولی سو چې تاسې په تور لیست کې لاولو، تاسې ترورستان کو دوی له، مګم اروپایي ټولنې هیڅ نوع ثبوت نه ده وړاندې کړی، نه د نړۍ خلک، نه د افغانستان خلک، او نه هیڅوک هغه دا خبر ورسره مني چې بې ثبوته دي دا په خلکو باندې ومني چې دا کار بېشکه چې دا کار به طالبانو کړی، مګم نړۍ ثبوت غواړي. اروپایي ټولنه په دې ټکنالوژي په دې نړۍ کې چې یو وړکی ذره په ځمکه باندې ګرځي او دوی عکاسي ویډیو کولی شي، د طالبانو دغومره مغلق دغومره لویه پروسه دوی څنګه نشي ثبوتولی چې خلکو ته وښیي؟ ضرورت نه و چې یوه اعلامیه ورکړي، ضرورت دا ده چې موږ او نورې نړۍ او د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي چې نظر په دغو اسنادو باندې دغه خبر چې نړیواله ټولنه اوس کوي، اروپایي ټولنه اوس کوي، امرالله صالح له شروع نه دا خبره کړې وه، مګم څوک یې نه مني. ډېره مننه. بیرته راګرځم سادات صاحب، هدفي وژنې چې هر څوک کوي او هر څوک چې مسؤلي، خو خلکو سره اندېښنه دا ده چې هدف څوک دی؟ اصلا هغه غږ چې د په حکومت کې د اصلاح لپاره پورته کیږي، هغه که د ډیورنډ کرښې دې غاړې او یا هغه غاړې، ډېر دغسې غږونه ټپ شوي دي. څومره د اندېښنې وړ ښکاري تاسو ته؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه تاسو ته، تاسو لیدونکو اورېدونکو جناب ستانکزی صاحب ته سلام وړاندې کوو. متاسف یو چې هره بحث مونږ د وهلو، د وژلو، د ټکولو، د جنګ د دوام دپاره مونږ تاسو خبره کوو، او بدبختانه مونږ تاسو ډېره متاثر شوي یو د خارجیانو نه خانه. مثلا امریکایان د مونږ په هکله څه وایي، اروپایان د مونږ په هکله څه وایي، نور همسایګان د مونږ په هکله څه وایي. متاسف یو په دې کې چې خپله ځان مونږ خپله اراده نسو تمثیلولی. مونږ دولت لرو، دا دولت مکلفیتونه لري، مسؤلیتونه لري. قانون اساسي تعریف کړی دی چې دولت کوم مکلفیتونه، کوم مسؤلیتونه لري، چې د وګړو هغه د هغه دفاع، د ولس د دفاع، د اراضي د دفاع، دغه ټوله مسایل په قانون اساسي کې تعریف شوي دي. خلکو ولس هم د دولت ته رای ورکړی دي. اما متاسفانه همدا خبره چې ته کوې موږ ته هم د تشویش وړ دی چې مثلا یو کس وژل شو، 2 3 4 15 10 شل، اوس مثلا تر 100 پورې کسان رسېدلي دي، لکه مثلا صاحب نظر وکیل د مونږ اوس همدا څو ورځې مخکې د شورای ولایتي وکیل صاحب په غور کې معاون شورای ولایتي مخکې شهید شو، بیا یو وکیل شورای ولایتي بیا په یو بهانه په پکتیا کې د مونږ یو وکیل صاحب شهید شو، همداسې په قندوز کې معاون شورای ولایتي شهید شو. یعنې دا هدفي وژنه یا هر شی چې دی دا فقط خبر جوړونه دپاره جوړ شوی دی چې د افغانستان وضعیت او سیستم د نړۍ ته وښیي چې د افغانستان وضعیت نورمال نه دی، دلته دولت حاکمیت نه لري، قانون شتون نه لري، خلکو مسؤلیت نه لري، حتی یو وکیل مسؤلیت نه لري. زه وکیل یم، مثلا دا وکیل د ما وظیفه دفاع د ولس دی، هغه که متهم وي، که مظنون وي، که مجرم وي، زه مجبور یم چې زه هلته لاړ شم، هغه سړی ته ووایم چې وروره دغه کورنۍ باندې رحم وکړه، د دې ماشومان لري، دا بیچاره مور لري، خور لري. هغه قاضي یا څارنوال مکلفیت لري چې هغه کار ونه کړي، یعنې مثلا د قانون. اما دا کسان چې مثلا دومره یو حرکت عادي حرکت هم کوي، دا متاثر کیږي یا متضرر کیږي. اخواته هم د ډیورنډ اخواته هم چې خلکو د ازادي چیغه وایي چې مثلا مونږ هلته مدني ژوند هم ډېره خراب دی، مثلا مشکلات شته، ځکه پاکستان کې ډېره توپیر په دې کې دی چې د
پنجاب د سند او د بلوچستان او د پېښور یا د صوبه سرحد یا د پښتونخوا دا څلور چې دي حکومتونه ایالتي حکومتونه متفاوت دي. هلته امکانات د تجارت د صنعت د زراعت حتی د خلکو ژوند تفاوت پکې ډېر دي. یعنی کوم ځای چې سړی یو حکومت ته رای ورکوي یا د هغه حکومت نه اطاعت کوي هماغه مکلفیت دا دی چې د وګړه په یو سترګو وګوري. هغلته مالیه د ټول ملک نه ټولیږي اما په یو ځای کې خلکو هماغه د فیسبوکي خبر خلکو ښه ډوډۍ خوري غوښه خوري بل خواته هغه خیمې په ژمي کې خیمه لري حتی د زغال پیسې نه لري چې هغه د اقل صندلیک دي. دا ټول مشکلات د جنګ او د بې عدالتي نه پیدا شوي دي. څه موده وړاندې چې دلته پاکستاني چارواکي تګ راتګ کوي او د افغانستان د حکومت سره په ډېرو مسایلو باندې خبرې کوي لکه د سولې بهیر یا لکه د ډیورنډ په کرښه باندې چې کوم اغزن سیم تیر شوی او یا دلته چې کومې ناارامۍ دي. یوه موضوع پکې دا م یاده شوې ده چې دواړه حکومتونه به همکاري کوي په دغسې مواردو کې چې هغه خلک چې هغه د سولې مخالف غږ لري یا هغه خلک چې هغه د حکومت او د نظام مخالف غږ لري په دې برخه کې به همکاري کوي. او تاسو اشاره مو کړه د ډیورنډ کرښې هغه اړم دغه بې عدالتۍ موجود دي. نو دې مسل ته په کتو سره ویلی شو چې دغه وژنې چې کیږي یا دغه غږونه چې ټپ کیږي د چا په اشاره او تر شا یې څوک کیدای شي. خو ګوره چې که جنګ نه که ناخوالې نه بې عدالتي مورې کیږي. زه خپله مدني حرکت کوم تر هغه پورې چې د ما حق نه دی رسېدلی زه مجبور یم چې هلته تحصن هم وکړم خپل هغه کسان چې ما سره په هغه سیټ کې درېږي د هغه اواز هم جګ کړم. اما متاسفانه د جنګ او ناخواله په خاطر اوس مثلا د میدان وردګ کې د یو دومره مونږ ظرفیت نه لري چې د یو ولسوالي ټکر راغلی د 11 کسان پکې شهید شوي دي. دا د تاثر وړ دی. اما بیا هم نور ملکونه چې میلیون کسان وځي لکه روسیه چې مثلا خلکو مدني حرکت کړی دي تر اوسه پورې د چا پزم وینې شوي نه دي یا د بل ملکونه. اما د افغانستان وضعیت یا د افغانستان سیاستمدار یا د افغانستان جغرافیا ډیره وچ کلک او نابرابره سیاسون لرو چې مثلا نسی کولی چې توپیر وکړي چې هر خبر دپاره برنامه ولري. موږ متاسفانه د دې نظام دپاره یا پخوانی نظام دپاره یا پخوانی هغې نه برنامه نه لرو چې موږ 10 کال دپاره څه شي کوو. تنها یوازې دا خبرې کوو تبلیغاتي خبر لرو چې دا لوی بندونه به جوړوو د زراعت انشاءالله به ښه کېږي فلاني کېږي. تر اوسه پورې 20 کال تېر شوي دي موږ یو بانک زراعتي نه لرو. 20 کال تېر شوي دي موږ بانک صنعتي نه لرو. موږ 20 کال تېر شوي دي هغه امکانات چې د یو مملکت دپاره چې موږ غواړو چې دلته یو مستقل مملکت دی یو کادري نظام چې مثلا د اقل چې د افغانستان سنا دی مثلا شورای عالی دی چې سپینګیري منور مخور هغه کسان چې باید هلته ټول سي د افغانستان د تصمیم نیولو دپاره که خدای ناخواسته کوم خلاف مسالې ملي او حرکت وکړي دا د څه دپاره ایجاد شوی دی د سنا خو هغه د 15 کاله نه مشران چې ټول شوي دي د هغه مصلحت نظام دپاره جوړ شوي دي چې د نظام مصلحت که خدای ناخواسته دولت اشتباه وکړي که خدای ناخواسته پارلمان اشتباه وکړي که یو بل کس اشتباه وکړي هغه سنا هغه مصلحت دپاره جوړ شوي دي چې هسې یو حرکت جوړ نسي. اما متاسفانه موږ ټول هغه ضرب المثل عامیانه دي لوټې ږدو د اوبو نه تېرېږو. همدا مشکلات دي چې موږ تاسو اوس خلکو هم په تشویش کې دي. مثلا د اوسنۍ شرایط سره سم داسې فکر وکړو چې 40 کلنه جنګ تېر شوي دي موږ غواړو چې اوس جلسه روانه دي ولې نتیجه نه ورکوي. نو 40 کاله چې سړی جنګ وکړي په 2 جلسه کې هغه نتیجه ورکوي باید د دې دپاره برنامه پروګرام ټول شیان برابر سي. یو مرحله 2 مرحله 3 مرحله نړیوال ته مثلا داسې د دې په ځای چې دا تاوتریخوالی د هالند او پولند او اسپانیا او جرمني فرانسه تطبیق کوي موږ خپل تطبیق کوو. دا کار ناروا دی. اسلام سره په ټکر کې دي افغاني دود او دستور سره په ټکر کې دي د موږ تاسو اخلاقي نظام سره په ټکر کې دي. څنګه ولس په جنګ متضرر سي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې محاکم اعظمه فتح کیږي هغه موږ تاسو ته تګلاره ښیي چې موږ مسلمانان یو. چې ګرام نه معلومیږي ګرام څوک دی؟ خو ګوره ګرام معلوم دی. ګرام دا دی چې موږ تاسو سیاسون
دا کوم سیاسیون چې اخواته د میز ناست دي او دې خواته د میز ناست دي یا دې خواته د جنګ سنګر نیولی دي یا خواته د جنګ سنګر نیولی دي. اوس د افغانستان 40 کلنه جنګ کې مامور دی، معلم دی، انګار دی، بزګر دی، هغه خو د سیستم ګډوډي یا د جنجال او د تاوتریخوالي خو جوړ کړی نه دي. خو دا چې بلا او مصیبت راغلی دي د سیاستمدار په لاس راغلی دي. او کوم ملکونه چې ترقي کړی دي د سیاستمدار د لاس نه ترقي کړی دي. ګاندي او سیاستمدار ذوالفقار علي بوتو او سیاستمدار او خامنه‌ای یا نور چې هر چېرته چې زی همداسې دا سیاستمداران نظام جوړ کړی دي، چارچوکاټ جوړ کړی. که هغه مړ هم شي بیا چارچوکاټ باندې هغه خلکو همداسې سیستم برابر کړی دي مخ ته ځي. کله موږ تاسو جمهوریت جوړو، کله مصالح ملي جوړو، کله ائتلافي جوړو، اوس وایي چې دای نه جوړو چیش جوړو. اقل یو چارچوکاټ چې دا چارچوکاټ سیاستمدار چې جوړوي د هغه چارچوکاټ همداسې خلکو ولس د هغې نه استفاده وکړي د آینده نسلونو لپاره دا نظام انتقال سي. ستانکزی صاحب د اروپایي اتحادیې په خبرپاڼه کې طالبان مسؤل بلل شوي دي چې هدفي وژنې کوي، تاوتریخوالی کوي، جګړه کوي. خو تاسو وایئ چې ثبوت ورسره نشته. په همدې توګه افغان حکومت هم پخوا نه ښاغلی امرالله صالح چغې وهي چې د دې مسؤل طالبان دي چې دلته هدفي وژنې کېږي، خو بیا هم د ثبوت مسله وړاندې کېږي. طالبان بیا مقابل کې وایي چې دا وژنې هغه څوک چې په نظام کې دننه دي او هغه د سولې مخالف جریانات دي چې دغه هدفي وژنې کوي. نو څوک دي او د چا په اشاره چې نتیجه دا ده چې ګرام نه معلومیږي؟ زه به یوه سپیناوی وکړم چې زه دا پوښتنه داسې ډول مطرح سوله، نو د سپیناوي په ډول به ووایم چې کاشکې دغه پوښتنه د طالبانو له ویان ده سوې وه. زه دلته د طالبانو ویان نه یم چې زه ووایم چې طالبانو دا کار نه دی کړی. زما هدف دا په عموم کې چې دا ښه روان دي. یوه ټوکه به مخکې وکړله چې دوستان داسې فکر کې ونه کړي. زه په دې کې هېڅ شک نه ګڼم چې طالبانو به دا کار نه وي کړی. نو طالب یې نه کوي، څوک یې کوي. د دغه د څوک لپاره جواب ما ته حکومت راکولی سي. دغه حکومت چې موږ د خلکو په رایو جوړ کړی دی، دغه حکومت دغه امرالله صالح، دغه اشرف غني چې د ما د تا که لږ رایې وي که ډېرې لارې وي تللي دي، هغه توقع که دی داسې فکر کوي چې طالبانو نه ولې دا سوال نه کوئ؟ طالبان یوه ډله ده. موږ له هغو نه هغه توقعات چې له خپل حکومت لرو هغه له طالبانو نه لرو. نو موږ زغرده وایو حکومت ته. زغرده وینا مو په دې معنا نه ده چې موږ دغه حکومت نه بد راځي، موږ انتقاد پې کوو په دې خاطر باندې چې سمون پکې راسي. بیا هم دغه جواب زه که وپوهېږم هم زه شاید د دې جواب درنه کړم، ځکه دا د ما داسې احساس مو کړی دی دا د ما چې د دې وژنو قربانیان چې کوم څوک دي وظیفه نه ده. خو تنه دلته په هدفي وژنو کې هدفي وژنې کېږي. یو کس مثلا که یوازې د غور په ولایت کې د بسم الله ایماق خبرنګار وژل، موږ د دې مثال کو دا موږ ته ټول داستان د ټولو وژنو برابروي، ځکه دا له داسې یوه حلقې نه کېږي چې تر اوسه پټې پاتې سوي. ایماق چې مړ سه اولینی غږ د خلکو دا و چې دا طالبانو مړ کړ. طالبانو ویلي چې دا کار موږ نه ده کړی، مګر څو شپې وروسته چې اشتباها یا هم د دې وژونکی چې د ولایتي شورا غړی یا مسؤل و ښاغلی بیګ کولی سوی حکومت که دغه موضوع پټه پاتې نسی. زه فکر کوم دا د ولایتي شورا کس په دې خاطر ووژل سه چې دغه موضوع افشا نسی. که نه حکومت امنیتي ځواکونو ملي امنیت کولی سوی چې په داسې یو چل باندې دی ونیسي چې ټول راز ترې افشا سي. مګم کله چې دا موضوع خلکو یا دغه کورنۍ افشا کړه چې دا د شورای ولایتي کس د ایماق په وژنه کې تور ده، پرته له دې چې ژوندی ونیول سي او دغه سورو راز افشا سي، دا کس ووژل سه. د خپله د دغه وژل چې امنیت ملي وایي چې دا موږ د ایماق په وژنه کې ووځه، موږ په دې نه یو خوشحاله، موږ په دې خفه یو چې ولې دغومره لویه توطیه پټه پاتې سوله. او دا چې دا نورې وژنې څوک کوي په دې کې شک نشته چې دلته داسې احساس مو کړی دی چې هغه څوک چې دغسې وژنو قرباني شوي دي او یا دغه ترس او ویره ورسره پیدا شوې ده، د اصلاح غږ یې پورته کړی دی، په حکومت کې د انتقاد غږ یې پورته کړی دی، که هغه دې خوا حکومت دی که د ډیورنډ کرښه غاړه حکومت دی. دا احساس مې کړی دی چې طالب چې یو کار وکړي، زه چې له طالب نه 20 کلنه تجربه لرم، هغه په جرأت ووایي چې دا کار ما کړی دی، نه ډارېږي نه شرمېږي. خو دا چې په نړۍ پرمختللې ټکنالوژي کې مودعینه پیدا کیږي، سرنخې نه پیدا کیږي، نو زه وایم چې په داخل د حکومت کې یوه حلقه ده او دا وژنې کوي چې وهم یې پیدا کړی. ډېره مننه. او تاسو فکر کوئ سادات صاحب په داخل د حکومت کې او بیا دا چې
د یو چا سره یوه معامله شوې وي یو ډیل شوی وي د هغې په نتیجه کې دې دغه سلسله دوام وکړي ګورئ یو تعداد کسان متاسفانه چې ووایي چې د نظام دننه کې د صلح نه ویرې لري چې دا که صلح شي دلته څه پیښې کیږي شاید موږ پاتې نسو اما دا خبره باید ومنو چې که مثلا دومره کې خبره کېده نو موږ تاسو په دې باندې پوهېدو چې اوس تحلیل هم کولی سو تجزیه هم کولی سو په دې باندې فکر هم کولی سو چې دا د کوم خانه راغلی دی وایي چې سبا نه بل سبا باران دی د اسمان نه دوی خبر دی چې سبا نه بل سبا وریځې دي بل سبا درجه حرارت دومره کیږي 400 متره د افغانستان د ځمکو لاندې دومره معدن دی چې مثلا تریلیون بیلیارد په امریکا کې په 52 ایالاتو کې یو پیښه نه کیږي که پیښه شي پیشبیني کیږي په اروپا کې همداسې د موږ تاسو د ایران نظام سره ټوله نړۍ مخالف امریکایان مخالف دي دا د نظام مسؤلیت دی چې دا ټوله سرحدات ساتلی دي او نه پرېږدي چې دلته مشکلات پیدا شي دا ګیله وایو که دا خبرې وکړو دا د دولت نه خلکو کیږي مثلا اوس همدا سږ کال مونږ 8 کسه یو کسه د شورای ولایتي وکیلان شهید سوي دي مونږ د دولت نه تاسو احساس لرئ دغه تاسو چې کوم کسان وایي چې وژل شوي دي دغسې یو غږ و چې هغه په حکومت کې د اصلاح خبره کړې وي د انتقاد خبره یې کړې وي ګوره چې مونږ خو اوس مثلا دا خبرې چې زه کوم زه خو د خپل د زړه درد او د ولس آواز یم زه د خلکو وکیل هغه چې ته سپیکر وایي چې سپیکر دی نو دا سپیکر په دې معنا دی چې زه د هغه خپل آواز څنګه د خلکو ورسوم د ناخوالې که زه انتقاد نه کوم که ته پیشنهاد نه کړي که دا نیوکه ونه کړي نو دلته اصلاحات کله راځي اصلاحات خو په همدې کې راځي چې ترخه ته ترخه خوږه ته خوږه وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې و یو سړی په عمر باندې جګ سو چې یا عمر دا کوم کمیس چې تا اغوستی دی دا خو کالي نه جوړېده ځکه د موږ ته نه جوړېده تا څنګه تا جوړ کړی حضرت عمر ډېره په تاوده ناورین چې ورته وویل چې بېشکه دی د تا په جرأت کې دا د عبدالله نه ما برخه اخیستې دي د دوه برخه نه یو برخه ما ځان ته کالي جوړ کړی حضرت عمر رضی الله عنه هغه سړي ته آفریني ورکړه چې بېشکه دی چې ته خلیفه په مقابل کې ته ودرېدې او خپل حق نه بازخواست وکړه اوس متاسفانه موږ د وګړې د واکمنانو نه د هغه مشرانو نه بازخواست نشو کولی بازخواست وکړو نو که چېرې ترخې ته ترخه ووایي خو انجام یې وژل خو همداسې ده تاسو بس همدا معنا ورکوي چې مثلا تاسو باید ترخه ته ترخه خوږه ته خوږه وایي اوس چې دلته ناست یو خلکو قضاوت کوي چې دا څه خبرې وکړو دا خبرې دا کوو چې زه انتقاد کوم ته پیشنهاد کوي دا استانکزی صاحب نیوکه کوي یو بل ورور یو بل نظر ورکوي نو باید د دې ته قدر ورکړو عزت ورکړو نه داسې نه کېږي چې د هر چا چې خبرې وکړه د هغه خبره په خوله کې بند کړه بس خبره مه کوه هر شی چې دی د موږ صحیح دی که د تا حکومت صحیح وي نو ولې نړیوال دومره انتقاد کوي ولې د تا په پیسې کې جنیوا کې $1 میلیارډ د تا پکې کمی کړه ولې د فساد مخوی نه دی کړی ولې هغه کسان هغه وزیران چې په فساد اخته وطن پرېښود لاړو اوس نو هغه خبرې خو حق د موږ خبرې خو حق لرو که موږ د ډوډۍ نه ورکوي که موږ ته مصونیت نه ورکوي که موږ ته امکانات د ژوند نه ورکوي د اقل د خبرې کول خو اجازه ورکوي چې دا ولس خبرې وکړي خیر ده که ښې واخله پکې تغییر راوړه که بد و خیر ده دومره تحمل تا ته خلکو پادشاهي حکومت نظام وزارت ریاست ورکړی دي ته دومره ظرفیت پیدا کړه چې د خلکو نظر یا پیشنهاد د زغملو وړ وي تا ته بس جمعبندي کوو حل لارو باندې استانکزي صاحب څه په کول پکار دي که د هرې خوا نه د نظامي حضور موضوع شي د امریکایانو د ناټو او په هیواد کې دننه د تاوتریخوالي د ډېرېدو د هدفي وژنو د ډېرېدو ولې بیا هم خلک خو اندېښمن دي سیاستونه چې هر څه وي خو حل لاره به څه دغومره ګنګس یم لکه دغه لیدونکي چې ګنګس دي د حل لارې لپاره که موږ ساعتونه خبرې وکړو بېمانا دي ځکه د حل لاره له هغه چا سره ده چې دغه مشوره یې جوړه کړې ده نه غواړي که څوک بېوازینۍ حل لاره چې بیا هم راوستلی سي 2 کسه دي چې موږ هیبت الله د طالبانو په خوا کې
او اشرف غني هم په دې خوا کې خدای ته د مخه کې خپلې وظیفې ته د مخه کې نور دې په ولس باندې ورحمیږي چې څومره زه په خپل حق نه هم اشرف غني ته او هم طالبانو ته ټول هر هغه څه وربښم چې د ما په مقابل کې کړي دي مګم نور دي د موږ بېګناه خلکو د وینو په خاطر باندې ورحمیږي پیسې مې وربخښشي دي د ما له حقه چې ګټلي دي مغه یې بس دي نورې که وظیفه مې اشرف غني نوره دی بس ده او که عدالت هم هی نور دی طالبانو بس ده صلح میز ته دې راسي اخلاص دې وکړي نن امریکا موږ سره په اخلاص کې ده هر څوک چې وایي چې امریکایان دلته اخلاص نه کوي غلطه لار باندې روان دي نړیواله ټولنه د پښې په ویستو کې د افغانستانه اروپایي ټولنه خیر د مونږ غواړي ځکه د مونږ په خیر کې د دوی خیر ده د پاکستان د ایران د مونږ شر نه دوی ته شر جوړ ده هر څوک په خیر کې دي مګر یوازینی څوک چې د افغانستان او د دغه خلکو خیر نه غواړي هغه مونږ یو د مونږ حکومت او د مونږ اپوزیسیون د چې طالبان دي ډېره مننه او سادات صاحب تاسو حل لاره څه ګورئ زه خو داسې دی چې که مونږ حل لاره ووایو حل لاره ما چې ستانکزی صاحب خبره وکړه د مونږ خبره دوی ته په نظر کې نه راځي ځکه چې هر چا په قدرت کې هغه ډېر ځان هوښیار بولي او هغه چا چې په قدرت کې نه هغه ته وایي چې والله زه د یو خبرې دي اوس دوی ته مونږ داسې پیشنهاد کوو چې دوی تجدید نظر وکړي دواړه خو اول حکومت تجدید نظر په دې وکړي چې دلته اجماع سیاسي اول جوړ کړي چې دا ټول مشران چې افغانستان خلکو چې د افغانستان خیر سره مشوره وکړي چې کوم کار د موږ په خیر کې دي موږ د تاریخ قضاوت ته راځو او دا ډیره سخته مرحله دي دا یو چانس دی یو فرصت دی دوم اجماع ملي جوړ کړي د ولایتو نه سپینګیري مشران سره مشوره وکړي استادان د پوهنتون سره مشوره وکړي داسې نسي خدای نخواسته چې یو وخت د اوبو د لور نه خلاصي او خدای نخواسته ټوله ګډوډ جنجال سي دوم اجماع منطقي مثلا طالبان زی ایران سره خبرې کوي نو حکومت افغانستان رسما وزیر لري وزیر خارجه همداسې لاړ سي چې تاسو که د موږ مخالفین سره خبرې کوئ نو د تاسو د موږ ملي مصلحت سره باید په نظر کې ونیسئ که روسان سره خبرې کوي دویم روسان سره خبرې وکړي که ترکیه سره خبرې کوي که پاکستان د دولت سیاست واضح روشن او ډېره چالاک حرکت وکړي که داسې دولت ناز دی چې هغوی څه کوي خو طبیعي ده چې هغوی د جنګ دوام دپاره هغوی ته ګټه دي او مونږ که خدای نخواسته دا اشتباه چې اوس مثلا روان یو په دې باندې تجدید نظر نه کو هم تاریخ ته ملامت کیږو هم ولس ته ملامت کیږو هم الله پاک چې د مونږ شاهد او مالک ډېره مننه د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات او لیکوال او ژورنالیست شرف الدین ستانکزی چې په هیواد کې په روانو نامنیو او د هدفي وژنو په مسؤلیتونو را سره غږېدل بحث همدومره و تر بیا مو الله عمل شه